والحمد والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. وس غرض شارح رحمت الله علیه اصل کې شارح چې خادم د ماتنی خادم څه خادم د ماتن وي چې ماتن په متن باندې کوم اعتراض واردېږي داغه جواب ذکر کوي او چې داغه په متن کې کوم الفاظ صعبه او مشکل الفاظ داغه وضاحت ذکر کوي. نو متن کې چې دی ګوره الحمد حمد راغلی دی نو د حمد څه ذکر کوي معنا اصطلاحي ذکر کوي معنا اصطلاحي ذکر کوي پېښوي نو معنا لغوي د حمد خدا غره چې ګوره حمدن څه شي حمدن ثنا کردن پېښوي ثنا ویل او حمد چې دی په اصطلاح کې دغه تعریف ذکر کوي چې هو الثناء على اللسان باللسان على الجميل الاختياري هو الثناء دا ثنا د ګوره پېښ باللسان په لسان سره على الجميل الاختياري په هغه ښه صفت په هغه نیک صفت باندې اختیاري چې سوي په اختیار د ممدوح کې وي ښه محمود کې وي چې ته کوم چا صفت کې او دغه په کوم صفت د کوم ښه صفت د دغه صفت کې پېښ وي نو هغه صفت به سوي د اختیار کې وي به نعمتن کان او غیرها ک نعمت وي او ک نوي دا سره حمد دی ټیک شنو فرقونه رسته کو به یو حمد دی شکر دی خبره وایو خدای ته به تعریف دغه باندې چې ماته وکیده اعتراض دا وردیږي پېښوي چې اعتراض دا وردیږي چې هر تعریف کې لابد د جمعیت او مانیت نه څنګه جمعیت او مانیت نه پېښ کتاب دې کتلې نو اعتراض دا وردیږي ګوره هشه ګوره کنه اعتراض دا وردیږي چې تعریف ته حمد معنی نه دخول د غیر نه معنی ته دخول د ځکه په تعریف ته حمد کې داخل شو څه سخريه پېښ مسخري او څه پېښوي او استهزاء کول ملنډي کول چپس ځکه چې تا ګوره څه ویل چې هو ثنا دا ثنا ده څه ده ثنا ده نو ثنا مطلب ما ته کېده که یو څوک پېښوي که یو څوک مطلب رښتیا دغه نه دی یو څوک د بل چا ثنا وکړي صفت وکړي په طریقې څه د سخريه څه نو دا خو دغه شو کنه باللسان شو کنه هو ثنا خو شو کنه نو رښتیا مطلب دغه شان نه بس الکه دا موږ څه سبق وګڼه غړي وړي وو به وقوفو پسې سیدا نو جواب دار ګوره دته ثنا مطلق ثنا نه ده مطلق صفت کردن بلکې ثنا مطلب دا ماته ګوره مراد ثنا ته به قصد تعظیمی ظاهرا باطنا ظاهرا هو ثنا پېښوي مطلب مراد ثنا جمیل ته مراد ده ثنا جمیل پېښوي ښه صفت مراد ده هغه ظاهرا او څه مطلب په قصد تعظیم ځای کا چې تعظیم بکې د محمود او که تعظیم بکې نه لکه ته کوم څه صفات کې نو ستاسو په لکه دغه تعظیم او ادب احترامي او که تعظیم بکې نه نو بیا سخريه ده نو په سخريه شو سخريتي وته به اعتراض دا وردیږي چې ګوره تا ویل چې هو ثنا باللسان دا قید د لسان صحیح نه دی قید د لسان ځکه تعریف ته حمد به معنی نه ګرځي جامع نه ګرځي خپل فرض الله او تنڅو الحمد لله تعالی الحمد لله تعالی د الله پاک حمد الله پاک څو حمد ګور الله پاک محمد فرمایي دی پېښوي خو ځکه دا قید د لسان ځکه صحیح نه دی چې دا قید د لسان پېښو باسي الحمد لله تعالی الله پاک حمد څه کوي ځکه الله پاک حمد په لسان سره نه دی کنه ځکه لسان سره پېښوي لسان الله پاک منزه دی ځکه لسان جسم دی کنه هندغه دی او قید د انسان چې دی ګوره یخرج حمد الله تعالی ذاته دا باسي الله پاک حمد خپل ذات لپاره ځکه الله پاک منزه دی عنه سنه د لسان نه نو فلا يكون حد جامعا تعریف څه نشو جامعا الته معنی نشو څه نشو جامع نشو نو سره پېښ کنه شو ټیک ده ما ته وکیلې یو جوابدار ګوره ما ته وکیلې یو جوابدار چې تعریف جامع دی ښا تعریف سره جامع دی خپل فرادو ده ما ته ګوره دلته یا خود سو چې مراد د یو خداو چې مراد د لسان نه جارحه مخصوصه نه ده مراد د لسان نه جارحه مخصوصه لکه دا خاص دا جبه مراد نه ده پېښوي چې مطلب د الله پاک حمد توزي بلکې مراد د لسان نه مبدا التعبير ده مراد د لسان نه مبدا التعبير ده نو در تعبیر څه په حق انسان کې دغه جبه ده پېښوي او د الله په حق کې چې مدر تعبیر وسر شي کما يليق بشانه مثلا پېښ کنه شي یا ورسې وګوره دلته لسان مراد د قصر جارحه مخصوصه ده جارحه مخصوصه ده پېښوي خدا تعریف د مطلق حمد تعریف نه بلکې دا تعریف د حمد چې د حمد العبد دی
د حمد بنده چې کوم حمد ذکر کوي دا هغه په تعریف دی پېښ نو هغه کې داخل نه دی سره د الله پاک حمد نو ځکه مراد دې څنګه څه واغسته جارحي نو قید لسان صحیح دی فکر دې کنه دې مسله پېښ وي نو ځکه وي چې الحمد حمد چې د ګوره هو الثناء دا ثنا ده پېښ وي باللسان په لسان سره الکه اعتراض ور دیږي ثنا خو ګوره ثنا خو لکه څه په جبه صفت کول په جبه څه کول نو دا ذکر د لسان چې دی دا سره مستدرک بلا پیدې دی مستدرک بلا پیدې دی نو جواب دار ګوره برنا کې تم لیکلی کا چې اصل کې دا ذکر د پېښ دی د تجرید دی کا سره تجرید دی بکی مطلب موږ ثنا سالو ثنا نه مطلق ثنا پېښ ثنا کردن باللسان نه پېښ لسان ته نه لرو صفت کول نو باللسان څه وجوي پېښ وي على الجميل الاختياري فغ مقابل صفت کې چې هغه جمیل اختیاري وي نعمت کان او غیره که نعمت وي او که غیر نعمت وي نعمت وي او که غیر نعمت وي نو ګوره اوس یو مورد د حمد صلاحي دی بل متعلق دی که سره مورد د حمد صلاحي مورد چې دی ګوره خاص دی مورد څه معنی مورد نه مورد زید ورود د حمد پېښ وي نو هغه مورد د حمد خاص دی چې هغه لسان دی نو حمد صرف په لسان سره کیږي په جوارح سره نه کیږي او بل چې دی ګوره متعلق د حمد دی نو متعلق د حمد عام دی ګوره کوم قبل نعمت کی وی او کني وی او بل شکر دی ښا شکر بالعکس دی بین پېښ مورد د شکر عام دی مورد شکر سره مطلب دا کو شکر مطلب هغه ثنا باللسان وی او کو بالجوارح وغيرها کو باندامونو سره وغير دا سره دا شکر دی خو حمد نه دی او متعلق به خاص دی ګوره چې خاص مقابل د نعمت کې وي مقابل د نعمت کې وي نو دې کې تقریبا چې په حمد او شکر کې پېښ خو معنا اصطلاحي څه راوالي دې کې عموم خصوص من وجه ده عموم خصوص لري من وجه ده پېښ د نسبت کوم عموم خصوص من وجه او عموم خصوص من وجه چې درې نسبت غواړي څه درې ماده غواړي څه ماده غواړي درې ماده غواړي یو ماده اجتماعي غواړي دو ماده ابتراقیتین غواړي نو ماده اجتماعي ګوره چې حمد هم وي او شکر هم وي چې حمد هم وي لکه تر چا صفت کې په خله باندې جواب باندې پېښ وي او مقابل د نعمت کې نو دا شکر هم نه ځکه مقابل د نعمت کې دی او حمد بزکه بالاساس صحیح ده چې حمد وي خو شکر نه حمد وي مطلب دا چې په لسان سوي چې صفت کې خو مطلب مقابل د نعمت کې نه نو حمد شو ځکه په لسان سوي خو مقابل د نعمت کې نه نو چې شکر خو څه نه حمد نه لکه مطلب مقابل د نعمت کې خو په لسان سره مطلب جوارح صحیح دا شکر شو خو حمد نشو نذكر وش نعمة كان وغيرها والله علم بيقول الحمد لله الحمد وزاحد حمد وزاحد وكو فيش في نوس يقول دوم جو تشري متن كي اغا الله دي شري الله اسم شريف غير دي نو دي كي الله اسم شريف څه تعریف ذکر کوي چې الله څه ته ویل کی فيش في دي کې اختلاف شته دا به ذکر کو بس الله والله علم